الله تعالی د مخ روخانه کې خوشبختی شي روخانه دي د هغه کس چې څوک زما حدیث فوري دا یاد کی او دا بیا بل ته ورسوي. اما بعد باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن يوزن. وقال مجاهد القسطاس القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قاقا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز محترم دا ختم الله تعالی د خیر و برکت مبارک کا او د شرونو او فتور مصیبتونو الله تعالی په امان کې اوسات. چونکه وخت ډیر زیات لګ دی او د کوتاه د وخت وجه نه به هم دا ختم مختصر کو بل د زنانو ختم دی د دې د وجه نه به مختصر کو. د طویل بحثونو د طویل خبرو حاجت دا په هغه وخت کې وی چې وخت موجود وي یو څو مقصودی د خیر خبرې د حدیث ته تقاضا ده لاندې چې خیر الکلام ما قل و دل دا به وکړو او بیا به دعا وکړو روانېږو به. دا زما مخامخ چې کوم کتاب پروت دی دا د علم الحدیث کتاب دی او علم الحدیث هغه علم دی چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته دعا کړې ده او په دې علم کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اقوالو د افعالو او د متعلقات ذکر کیږي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وي یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړی وي یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسد مطهره یا د مغازیو یا د نور اشیاء سره تعلق وي چې متعلقات دي د هغه ذکر چې په کوم علم کې کیږي دي ته موږ علم الحدیث وي. دا ډېر شریف علم دی په ټول علومو کې د ټولو نه اعلی او بهتر او د شرافت والا علم د حدیث دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای نظر الله عمران سمع مقالتی الله تعالی د مخ روخانه کې خوشبختی شي روخانه دي د هغه کس چې څوک زما حدیث فوري دا یاد کی او دا بیا بل ته ورسوي. د داسې سړي د مخ روخانه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا ده. نو دا علم بهتر علم دی او په دې علم کې ډېر ناشنا کتابونه دي وخت چونکې نشته. د امام بخاری رحمه الله علیه کتاب نه مخکې په دې کې کتابونه لیکلي شوي دي. زمونږ د ائمو کتابونه د ائمة الاحناف او د فقهاء الاحناف کتابونه هم د امام بخاری رحمه الله نه مخکې. امام بخاری رحمه الله نه مخکې موطا د امام مالک ته موطا د ابن ابي ذئب ده جامع د کشیری صحیح د ابن سکن دی دغه شانتي جامع د معمر ابن راشد مصنف د عبدالرزاق مصنف د ابن ابي شيبه مسند د ابو داود طیالسی مسند د اسحاق ابن راهوی سنن د جریج سنن د اوزاعی. که چرته زه کوشش وکم نو په وخت صرف هغه تاسو ته کتابونه ویلی شم چې د امام بخاری رحم الله نه مخکې لیکلي شوي دي بلکې زمونږ د امامانو کتابونه. امام بخاری رحم الله د امام احمد بن حنبل د شاګردانو شاګرد دی او امام احمد بن حنبل د امام شافعي شاګرد دی او امام الشافعي د امام محمد شاګرد دی او امام محمد د امام ابو حنیفه شاګرد دی. د امام بخاری د امام ابو حنیفه رحم الله
د شاګردانو شاګرد دی. امام محمد چې کله الاثار کتاب لیکو نو دا امام بخاری نه ډېر مخکې و. امام ابو یوسف چې کله آثار لیکو دا امام بخاری نه ډېر مخکې و. امام محمد چې کله کتاب الحجه علی اهل مدینه لیکله دا امام بخاری نه ډېر مخکې و. امام محمد چې کله کتاب سیر الکبیر لیکو دا امام بخاری نه ډېر مخکې و. نو کتاب یا دا سنور د موږ د ائمه الاحناف کتابونه السیر الصغیر السیر الکبیر دا ډېر مخکې په حدیثو کې لیکلي شوي دي. خو تلقي د امت راغلی ده او امام بخاری رحم الله کوششونه کړي دي چې دا خپل کتابي د اقوالو دپاره چې هغه اکثر صحیح اقوال دي په دې کې ضعیف نشته. په بخاری کې یو ضعیف هم نشته اگر چې انتقادات شوي دي په امام بخاری رحم الله باندې خو امت هغه انتقادات نه دي منلي. نو دا ډېر ښکلی بهترین اعلی کتاب دی. امام بخاری رحم الله د دې ابتدا د علم نه کړې ده د وحی نه یې کړې ده او وحی د ټولو منبع ده د علم دپاره د ایمان دپاره د طهارت دپاره منبع ده. نو امام بخاری رحم الله د خپل کتاب ابتدا په جلد نمبر 1 کې وحی سره وکړه او بیا علم او بیا د هغې نه پس ایمان او بیا د هغې نه پس کتاب الایمان او علم بیا د هغې نه پس طهارت او بیا چې کله یو کور سړي جوړ کی غټه بنگله نو بیا په هغې کې برج جوړی په هغې کې وسله کیدي چې غل زما د کور ته نه راځي ډاکو زما د کور ته رانشي. نو امام بخاری رحم الله د خپل وس مناسب سره دا خپل د دین محل او دا خپل د دین ماڼۍ او قلا جوړه کړه. اوس په دې کې اخیری باب کتاب التوحید سره امام بخاری د دین د دشمنانو او د دین د خراب خلکو او د فرق الضاله بیان کی. فرق الضاله کی جهمیه امام بخاری په بیان رد کړي. فرق الضاله کی مرجئه دي امام بخاری په رد کړي. فرق الضاله کی شیعاګان دي امام بخاری په رد کړي. فرق الضاله کی معتزله دي امام بخاری په رد کړي. فرق الضاله کی جهمیه دي امام بخاری په رد کړي. فرق الضاله کی مجسمه مشبهه دي امام بخاری رحم الله په دې ټول رد کوي. خدا اوسنی کمرات چری دا زموږ مخامخ چې کوم باب دی دا د معتزله په یو مشهور قول باندې رد دی. معتزله ناکاره ډله هغوی وایي چې کله د عقل او د نقل مقابله شي نو عقل به حاکم وي فنقل یعنی چې د قرآن او د حدیث او د عقل مقابله راشي نو موږ به په عقل باندې چلیږو او قرآن او حدیث په لاندې وي د عقل. دا د کفر نظریه ده او دا د کفر قانون دی. جوشمی او قاضي عبدالجبار په دې قانون تصریح کړی د په مغني کې چې د عقل او د نقل مقابله وي نه اعتبار به عقل نه اعتبار به نقل نه بلکې عقل به حاکم وي په نقل. دا غلطه نظریه ده. د دې وجه نه دوی د هغه اشیاو نه انکار وکړو چې کوم ثابت فصریحي سننو سره او یا په نصوص قطعیو سره دي. دی به جنات نه منل د قبر د عذاب نه انکار کو معجزاتو کې به تعویلات بعیده کو د کراماتو نه بالکل انکار کړو د جسر قائل نو تاسو چې وته پولیسانات وای. اولس مسائل داسې مسائل دي چې هغه ما یو کاپي کې جمع کړیو چې هغه کې معتزله د نص الصریح خلاف روان دي. 17 مسائل ډیر مسائل دي خو 17 پکې غدي چې دوی د نص الصریح خلاف روان دي. نص پرې تر کړی دي او په عقل پسې روان دي. په هغه مسلو کې یو مسله د وزن و د وزن نه مراد دی چې زمونږ رائے د اهل سنت دا راغلی ده چې اعمال به تلل کېږي. معتزله وایي اعمال نه تلل کېږي. دلیلونه تقریبا او اته ورکړي دي قاضي عبدالجبار او 2 دلیلونه پکې ډېر ښه دي. یو دلیل یې دا دی چې عملونه د اعراض دي او اعراض نه تلل کېږي. مو یو کاش کړي 2006 کې 2005 2025 کې جمع دی وي او تا لیدلی وي چې دونه ګرمي ده او دونه یخني ده
او ټمپریچر دونه دی او ټمپریچر اوچت شو ښکته شو دا ټول اعراض دي او دا تللی کېږي. بل دلیل ډېر ښایسته دی ویې لکه وزن د رفع د جهل دپاره چې تا ته د څه شي پته نه لګي او هغه ته راولګي اوړه دې واغستل ګوړه دې واغسته پېښور کې او دلته دې راوړه او ټول بیا کې چې آیا ما سره چا زیاتې نه کړی نو وزن د دې لپاره کېږي چې رفع د جهل وشي. الله ته د هر شي پته راغلی ده چې د هر شي پته راغلی ده نو الله ته چې د هر شي پته را د وزن هېڅ ضرورت الله ته نشته. موږ ویو نه دا جهل کله ناکله په اعتبار د انسان سره هم متحقق کېږي کله په موقع باندې چې غل ګیر شي بیا ورسره جواب نه دقه شانتې عابد او انسان ته دا پته نه لګي چې زما نیک عمل زیات دی که زما بد عمل زیات نو الله تعالی به دروان دی د نیک عمل او د بد عمل تل وکړي اقامت الحجه به وشي دلیل به پرې ودرېږي دلیل چې پرې ودرېده نو د خفګان به ختم شي. طریقه امام بخاري دا ده چې دی همیشه ترجمه الباب منعقد کوي. ترجمه الباب کې ځان له کتابونو دي د علماو خو وخت کوتاري باب قول الله تعالی باب دی د قول د الله تعالی ونضع الموازین القسط مونږ به ودرو د ټول لپاره د قسط لپاره د ټول او د قسط لپاره به مونږ سودرو چابړي موازین جمع د چابړو ده پاسو ته په پښتو کې چابړي وایي چابړي په معنا د ټول سره چابړي په معنا د تلې سره تلې به مونږ ودرو دا ور سره پاره ودرېږي د قسط لپاره د عدل لپاره انصاف لپاره کله به ودرېږي پر ورځ د قیامت باندې. اختلافات دي پکې ډېر خو ضرورت یې په الحال تاسو ته نشته. بعضې عالمان وایي د هر انسان ځان له تله راغلی ده بعضې عالمان وایي د هر عمل ځان له تله راغلی ده خو راجع قول دا راغلی دی چې یوه تله ده او دا یوه تله به چې شروع کوي نو دا به 8 بجې د قیامت 8 بجې شروع کېږي کله چې د اشراق د مونځ وخت ختم شي او ضحا داخله شي. بهور الظاهره کې علامه سفارینی او زرقانی په شرح المواهب کې تشریح کوي چې د 50,000 کالو په نسبت سره 8 بجې یعنی چې کله د ضحا وخت داخل شي د اولنی طول به شروع کېږي د زوال پورې به طول وي کله چې زوال وشي باندې طول به ختمېږي او د مازدیګر په وخت کې به جنتیان جنت ته دننه کېږي او دوزخیان به دوزخ ته دننه کېږي او چې کله جنتیان او دوزخیان دننه کېږي نو د زوال نه وروسته به یو تخت کېښودلی شي په هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېني. موږ له دې نه تعبیر په مقام محمود سره کوو مجسمه ته بل شان تعبیر کوي او زموږ تعبیر دا دی او په جنتونو کې دي او دا ټول مخلوق په د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایي. بیا به د مازدیګر په حالاتو کې چې کله د مازدیګر د مانځه وخت ختم شي نو د دې نه پس به جنتیان جنت ته ځي او جهنمیان به جهنم ته ځي. وان اعمال بني آدم او بېشکه اعمال د بني آدم ته بني آدم ځکه وایي چې موږ د آدم علیه السلام بچي یو د آدم علیه السلام رم ګندمګو نو ځکه ماته آدم ویل کېږي. وقولهم قول د دوی یوزن یا توزن وقال مجاهد دې ته ویل کېږي موږ خپل اصطلاح کې تعلیق دا تقریبا 32 اقسام یو د دې وصل کېږي. دا تعلیق فریابي په خپل تفسیر کې وصل کړی دی. وقال مجاهد ځکه چې د امام بخاري ملاقات دا د مجاهد سره نه شي مجاهد ابن جبر دا بصری دی. وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه دې مسلې ته اشاره کوي وخت نشته چې په قرآن شریف کې داسې الفاظ شته چې عجمه پکې وي عجم الفاظ پکې شته د کې درې مسله کوي یو دا چې بالکل نشته یو دا چې یو شته بل دا چې نه دا حمل په ترادف باندې دی. نو د امام بخاري رحم الله رائے دا چې یو شته لکه تنور دا هم د حبشي ژبې لفظ دی. ويقال القسم مصدر المقصد ویل کېږي چې قسم مصدر د مقصد دی. قسم مصدر د مقصد نه دی مصدر د مقصد خو اقصاد دی نو د مصدر المصدر دی. امام بخاري رحم الله لوی سړی دی اصل ما قصد ګوري نو مصدر د مصدر اصل کې قسط راغلی
وهو العادل او دا په معنا د عادل سره رد پکې اسماعیلی باندې رد کوي علامه قسطلانی رحم الله وام القاصد فهو الجائر هر چې قاصد شنو دا جائر وي ظالم غرض د دین د امام بخاری داري چې باب د ازداد ولري چې کله مزید شنو یو معنی دا چې مجرد شی بل معنی نه وبه قال حدثنا احمد بن اشقاف شیخ البخاری د امام بخاری هر هغه استاد چې بخاری کې ذکر کړي دا ثقه د امام بخاری هر استاد ثقه نه وي د امام بخاری هر هغه استاد چې استاد وي او په بخاری کې راشي دا ثقه د امام مسلم هر هغه استاد چې استاد وي او په کتاب المسلم کې راشي دا ثقه د امام مالک هر هغه استاد چې استاد وي او چې په موطا کې نه راشي دا ثقه نو دا شیخ بخاری دی د دې لپاره خپل ځان له کتابونه دي ابو ولید الباجی کتاب لیکلی دی رجال البخاری ابن منجوی کتاب لیکلی دی رجال مسلم ذهبی کتاب لیکلی دی رجال ابن ماجه دا نور کتابونه دي الکاشف د رجال السته مطالب دا شیخ امام بخاری دی ثقه قال حدثنا محمد بن فضيل شیخ الشیخ د شیخ تفان الفاظ استعمالولی شي القاب والا